حضرت ابو ذر غفاری رضی الله تعالی عنہ فرمایي وای ماته ما محبوب خوږ نبی صلی الله علیه وسلم شپږ نصیحتونه وکړه. و زما عزتمند د شپږ نصیحتونه دا نه چې خالد ابو ذر غفاری رضی الله تعالی عنہ ته شوي دي، بلکې د شپږ نصیحتونه تر قیامت پورې راتلونکي خلکو ټول پر د شپږ نصیحتونه دي. نو دا نصیحت ما پارم ده او تاسو پارم ده. اوس دا نصیحت د رسول الله نصیحت دی. نو موږ تاسو دا نصیحت ډېر په سوچ او په سمج او په شوق سره وورو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د شپږ نصیحتونه کوم نصیحتونه دي او زه په د شپږ نصیحتونو کې ما څومره نمبر دي، ما په څومره باندې عمل کړی دی، کوم باندې عمل کړی په هغې شکر ادا کړو. کوم را کې کمای دی ګناهونه رانه کېږي، کمای رانه راځي، غلطي هم نه کېږي، ناکامۍ پوره کړو. کوم نصیحتونو باندې موږ عمل نه وکړی اوس یې واورو په هغې باندې عمل وکړو. حضرت ابو ذر غفاری رضی الله تعالی عنہ فرمایي وای ماته ما محبوب صلی الله علیه وسلم شپږ نصیحتونه وصیتونه فرمایي. وای په هغې کې پلنی نصیحت یې راته دا وکړلو چې مسکینانو سره مینه محبت کوه. مسکین پېژنو که نه، غریب سړي ته ویلی کېږي، بې وسه سړي ته ویلی کېږي. رسول الله فرمایي وای تاسو د غریبانو خلکو سره د مسکینانو خلکو سره مینه محبت کوئ، د هغې څخه نفرت مه کوئ، هغې ته سپک مه کوئ. زمونږ په معاشره کې ډېر داسې خلک زه وینم چې 2-3 روپۍ ورسره وشي یا لږه عهده ورته میلاو شي، بیا غریب سړي سره میلاوېدل هم ورته خوند نه ورکوي، بیا غریب سړي سره په سمه لهجه کې خبرې هم نه کوي. نو دا ډېره افسوس او نقصان والا خبره ده. یو حدیث مبارک کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم می دعا کوله وای الله تبارک وتعالى ماته ژوند د مسکینانو راکړي. ژوند د مسکینانو پیغمبر علیه السلام دا دعا غوښته وای مرګ هم راته مسکینانو راکړي. ګوره پیغمبر علیه السلام غوندې لوی هستی هغه الله ته سوال کوي ژوند مې مسکینانو غواړي، مرګ مې مسکینانو غواړي، او د قیامت په ورځ مې مسکین راوچت کړي، مسکینانو سره مې راوچت کړي. زما عزتمند مسکینانو ډېر فضایل دي او غالبا تاسو ته مخکې دا خبره کړې ده چې د دین خدمت تاسو چې تاریخ وکسئ او څومره انبیاء کرام علیهم السلام راغلي دي د هغوی مدد اکثر غریبانو خلکو کړی. د خوږ نبی صلی الله علیه وسلم کله چې نبوت اعلان وکړلو نو اکثر خلک هغه خلک وو چې پیغمبر علیه السلام باندې ایمان اوري چې هغه غریبانو غلامان وو او دغه دین دپاره هغوی ډېر زیات تکلیفونه تېر کړل. نو ګوره زما عزتمندو په دنیا کې خو یې ډېره غریبي تېره کړې ده، خو عند الله د الله په نیز باندې د هغوی یو لوی مقام لویه مرتبه وه. نو غریبانو خلکو ته سپک نه وي کتل پکار، د هغو د لتو پورې د هغو د لباس پورې خندا نه کول پکار چې هغو د لباس پورې خندا وکړي سړی. یو حدیث مبارک کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي کله کله یو انسان داسې وي چې ډېر ببرسر وي او ډېر پراګنده لباس وي، یعنی لباس وي هم زور لباس وي، کمزور لباس وي، خو لیکن د الله په نیز د هغې مقام داسې وي که هغه په یو خبره باندې قسم وخوري نو الله پاک هغه کس په قسم کې دروغجنی نه کړي. چې څنګه قسم وخوري الله پاک هماغسې وکړي چې سړی دروغجن خالي نه شي، یعنی الله په نیز وي دومره لوی مقام وي دا کس. نو دې وجه نه زما عزتمندو غریبانو خلکو سره مینه محبت او اکثر زما عزتمندو زه دوه قسمه خبره ته کوم، دواړو باندې سوچ وکړو عمل پې وکړو. یو قسم خلک زما عزتمند موږ په دا کلو کوڅو کې غریبان سپینګیري ګرځي، شی نه خرڅوي، لیدلی هم وي سپینګیري وي غریبان او ځان سره 100 روپو 200 روپو چپسونه وغیره راغستي خرڅوي. نو دغو خلکو عزت، دغو خلکو احترام، دغو خلکو سره همداسې امداد کول دا په موږ باندې لازم دي. او په دغه خلکو کې ډېر داسې شته چې هغه د الله والیان دي، د الله بزرګان دي. نو دغو خلکو نه وې ځان ساتي، د بېزتۍ نه بېزتۍ وې نه کوي، دغو خلکو وې ډېر عزت احترام کوي او هر قسمه تعاون وې کوي. یو دویم قسم همداسې اوس راته یاده شوه خبره، دویم قسم داسې خلک دي چې زمونږ په کوڅو کې د ځوانان ویډ راځي، نامې نه اخلو چې هر ځای وي، پېښور نه هم راځي، هر یو ځای نه راځي، بهر علاقو نه راځي، لنډ اوږدی چې ختم کړو او دلته زمونږ په کوڅو کې لوښي او شیونه خرڅوي. بغوانانو ته تاسو کار څه دی، موږ شیونو والا ټکه ورته استعمالوو که نه. نو دغه ویډ کې زه تاسو ته همداسې ما خپل دا سوچ دی، والله علم خو ما خپل سوچ دی چې دا په کوڅو کې نه دی پرېښول پکار.
ځکه د ځوانان ویلي کې وي دا په کوڅو کې ګرځي او زمونږ کور نه زنانه راوځي او د هغو سره خبرې کوي د هغو سره شي نه دا په دمره او دا په دمره ټول ماحول خراب شي دی نو ګوره زما عزتمند د کور ډېر خیال ساتي د خپل علاقې ډېر خیال ساتي چې وروسته ته ماحول خرابېږي نو وروسته ماحول خرابېدو نه مخکې وي اقدامات کوي نو ته ووایې چې وروره خفه کېږه ما که موږ په کور کې لوښو شیانو ضرورت وي نو زه شته یم سړی یم بازار نه وې راوړم ته زموږ کوڅو له مه راسه په ده باندې نه ګناهګارېږي دا د حیا او د عزت خبرې دي او په کور کې هم زنانو باندې پابندي ولګوي چې رنګې که شین ولګه زه نه وم شین ولا بیا هم راغلو نو چې زه ونه وینم چې تا شین اغوستې وي دې نه تا ته ضرورت نشته چې ته سړونه شین اخلي زه یې شي پاره یم زه یې اخلم که زه یې څم چې شی لګېږي زه یې راوړم بهرحال زه خپلې خبرې لا واپس راځم نو مسکینانو سره مینه محبت مسکینانو ته سپک نه کتل